د خزانې تاڼې په حدود ناڅاپه کې دوو فریقینو په یو باندې ډزې کړي دي. په دې ډزو کې یو دکاندار چې کوم دی هغه مړ دی او یو موچي په دې کې دی زخمی دی. دې حوالې سره چې خزانې تاڼه کې کوم اف ای آر درج شوی په هغې کې مدعي دی عبدالوهاب ولد عارف دا چې کوم دی د ناڅاپي اوسیدونکي دي. د ریپورټ درج کړی دی چې د دې په دغه علاقې کې دوه فریقین دي د هغې په خپلو کې پس خبره باندې جګړه و هغې په یو بل باندې ډزې کولې. په دې ډزو کې د مدعي رور دی حمزه ولد عارف وایي دا په خپل دوکان کې موجودو دی ولګېدو مړ شو او دغلته په دې ډزو کې یو موچي دی د هغه نوم دی احمد ولد زرین هغه زخمی شوی دی. زخمی خلکو بوتلی دی د علاج دپاره هسپتال ته. د خزانې تاڼې پولیس چې کوم دی د هغې د دواړو فریقینو خلاف چې کوم دی اف ای آر درج کړی دی او د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي. کوم ریپورټ چې درج شوی دی د هغې مطابق دا چې کوم دوکاندار مړ دی او دا کوم راهګیر موچي چې کوم دی زخمی دی دا دواړه بېګناه او د دې د خبرې سره هېڅ تعلق نه. پولیس وایي په دې کې هغې د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي. که دې کې بیا مزید څه اپډیټونه زه به تاسو سره ضرور شیر کوم.